اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا اول نه زه د خپلې علاقې د مشرانو شکریا ادا کوم چې دوی دې ځای ته راغلي. کشران نور قوم دې ځای ته فلحال نه دی راغلی. ټول دا د علاقو مشران نه جمع شوي دي، سپین ږیري د دوی بچو ته دوی ته موږ ته د بجلۍ تکلیف دی. موږ ته بجلي نه بل ورکوو او بجلی راته نشته. موږ حکومت ته دا سوال کوو چې موږ نه په غیره کې ناست یو، نه ظالمان یو، نه ظلم کوو، نه شرخوښي یو شرخ وخو. زموږ سره د مهرباني وکړي، زموږ چې کوم حق دی او کوم دغه زموږ نه مخکې وه زموږ بجلي هغه دې موږ ته په حال کړي. که هغه یې موږ ته په حال نه کړه نو بیا به موږ خوب نه وباسو، سړکونه وبندو، شرونه به جوړو، بیا به حکومت که به موږ باندې هر څه چې کوي نو موږ به د هغې جواب کوو. ولې چې زموږ مجبوري ده، خلک چې مجبوره چې هغه سړکونو ته هم راوځي، هغه د خپل حق تپوس هم کوي، هر څه کوي. موږ نوره زموږ مجبوري ده، زموږ بچي د ګرمۍ نه هلاک شو، بله موږ ته شته بجلي نشته. او که موږ په یاغي کې یو او د دې حکومت کې نه یو نو دا بجلي د زموږ نه سر نه کټ کړي او زموږ نه د بیا بیل هم نه غواړي او دا بجلي د کټ کړي نو موږ به هڅه خپله ګزاره کوو. خو د بجلۍ په تمه یو تار شته، بلب شته، بجلي نشته. نو موږ حکومت ته سوال کوو چې موږ مسلمانان یو او د موږ باندې د رحم وکړي، باغیان نه یو، بیل ورکوو. 1.5 لاک روپۍ بیل په ما پسې راغلی چې زه غریب یم، نه مې کارخانه چې صرف بلب بلوم، په کور کې مې یو فریج دی او د هغې چې کوم دی ما پسې 1.5 لاک روپۍ بیل راغلی. اشنهو دی د ځان سره وګوري ما داخل کړ دی. دا چې د احساس ذمهدارۍ خو دا حالت دي او د ډیوټۍ چې په یوه میاشت کې د 4 کرښې چیټۍ نشي لیکلی. نو د چیټۍ مطلب څه دی؟ زموږ غولول چې موږ ځو او احتجاج کوو یا خپل حق تپوس کوو. نو دی به موږ ته څه وایي؟ دی به موږ ته وایي چې یاره ما چیټۍ لیږله، نو پته نه لګي چې چیټۍ دی په کومه پته لیږي. نو هغه پته به هم نه معلوم او هغه ځای به هم نه معلوم. اوس دا خلک راغونډ شوی دی، موږ به دلته کې په مقامي سطح باندې په خپل دغه باندې دا که ملم جبه فیډر زمونږ قانوني حق او موږ بل د دغه ملم جبې فیډر په کوډ باندې جمع کوو نو دا زمونږ حق ته هېڅ جواز نه جوړېږي چې موږ د بره د غوربند د فیډر سره یو. موږ به د ملم جبې د فیډر سره یو. موږ دې اهلکارو ته، د وابډا د چارباغ سرکل SDO ته، لاین مینانو ته درخواست کوو په وساطت